محترم عزیزانو زمون یو مولوی صاحب هغه ماته واقعه بیانوله وایي چې ما یو ځای کې بیانو یو سړی چې په خپله علم دین حاصل کړي عالم شه د قرآن حافظ شه دله به الله تعالی کم مقام ورکوي بیا یې د دې فضایل بیان کړل چې یو سړي په خپل بچي باندې حفظ د قرآن وکړه علم یې پرې وکړه نو دې مور پلار له به خدای څه ورکوي چې دا بچي مثلا دا بچي دا قرآن خوانه شو د دې د مور پلار چې څومره فضایل دي خو وخت مختصر دی د هغې تفصیل نشي کېدی نو د بچو فضیلت یې بیان چې کله هغه ما بیان ختم کړ نو هلته کې په هغه مجمع کې چې کوم دی یو مشر کس و زما خواله راغی او د هغه سترګو کې غټې غټې اوښکې وې ما دې تپوس وکړ چې کاکا ولې ژاړې وایي ما ته یې ویل چې مولوي صاحب تا د خپل ځان فضایل بیان کړل چې یو سړی په خپله علم او حفظ د قرآن وکړي دله به خدای څه ورکوي نو زه خو ډېر معمر یم او اوس چې کوم دی نه حافظ جوړېدی شم نه عالم جوړېدی شم اوس مې په ژبه نه راوړي بیا دې د بچو د علم او د حفظ فضایل بیان کړل نو زه الله د دې نعمت نه محرومه کړی یم اولاد خدای را کړی نه دی نو دا فضیلت به زه څنګه حاصلوم هغه مولوي صاحب ورته وي وایي ته چې کوم دی مایوسه کېږه مه ولا تیأسو من روح الله ته مه دا امیده کېږه د رب د احساناتو نه او د رب کې کوم دی د څه نه د رحمتونو نه نو یې ما ته یې ویل چې څنګه به دا فضایل حاصلوم ما ورته ویل اوس هم حاصلولی شي دې دیني مدارسو کې دا واړه واړه مسافر بچي چې کوم دی سبق وایي د هغې محتمم صاحب خواله ورشه او دارنګې د هغه نه تپوس وکړه چې ستا ماهانه خرچه دا په یو بچي باندې څومره راځي د یو بچي د میاشتې خرچه قبوله کړه او د هغه د فراغته پورې نو دا په خپل علم نه دی کړی په بچي نه دی کړی خو یو بچي ستا په توسط باندې علم حاصل کړه او ستا په تعاون باندې قسم دی چې الله به د هغه چا نه زیات ثوابونه درله درکړي چې چا په خپله یا په خپل بچي باندې چې کوم دی صاحب علم حاصل کړی سړی ډېر مطمئن او خوشحاله شه وایي دا دې راته ښه طریقه چې کوم دی صاحب وښوده یو مدرسې ته راغی داسې یو حافظ صاحب سره کېناست ورته وی بچیه ته څه کې وایي زه خو قرآن یادوم په یادو باندې وایي دې نه پس به بیا څه کې وایي بیا به علم کوم وایي چې علم وکړي بیا به څه کې وایي بیا به داسې یو مدرسه کې ناست یم او درس به کوم طالبانو ته ورته وی بچیه د خرچې څه کې وایي کور ته راوړمه وایي پلار دې څه کار کوي وایي دیالمار او مزدورکار دی غریب دی خو زما خرچه را پیدا کوي مال را کوي هغه ورته وایي بچیه نور به کور د خرچې نه راوړي ستا چې څومره خرچه کېږي دا به چې کوم دی زه ادا کومه نو لحاظه د فراغته پورې خو د جیب نه ورپسې یو سټامپ راویسته وایي ما ته به په دې سټامپ باندې دستخط کې وایي کاکا په دې باندې څه کې وایي مولوي صاحب هلته تقریر کوو دا فضایل یې بیان کړل چې د چا بچي قرآن یاد کړه او د دې بچي عمل د دې قرآن موافق و ورځ په قیامت به الله دې بچي له دا اختیار ورکړي چې بچیا ای د قرآن حافظه ستا د خاندان هغه لس کسان چې په هغې جهنم واجب شوی دی دا راوله او جنت دی چې کوم دی صاحب بوځه نو بچیا ما ته په اسلام دستخط وکړه چې خیر دی نهه کسه د خپل خاندان راوله خو نسب پکې ما د ځان سره راوله هغه بچی ورته وایي که الله ما له دا عزت راکړه او دا اعزاز یې ورځ په قیامت راکړه نو ستا مو دستخط ته ضرورت نشته کاکا زه به دې ځان سره بوځم هغه ورته وایي نه دستخط پکې هغه طالب ورته وایي چې دا خو کچرو کې پکارېږي عدالتونو کې پکارېږي دنیا کې آخرت کې پستا هم څه کې دا ورته وایي نه که نه زه به کور کې وصیت کومه چې کله زه وفات شم نو ما سره به دا سټامپ پیپر چې کوم دی دا به په دې سینه باندې ما ته په دې کفن کې ږدئ چې ما له بشیر او مبشر فرښته راشي او زما نه تپوس او پوښتنه کوي زه به ورته ویم چې نور څه تیارې را سره نشته خو د دین اسلام د یو طالب او د قرآن د یو حافظ او د عالم د هغه د حفظ او د علم د دورانیې خرچه د طالبۍ د زمانې دا ما برداشت کړې ده دا خدمت مې کړې بل څه قسم دی هغه عالم وایي د مرګ او د وفات نه وروسته چا خوب کې لیدلی هغه وایي چې باقاعده رب العالمین مې په دې عمل باندې بخښنه کړې ده نو لہذا محترم عزیزانو د دې دیني مدارسو ډېر لوی ضروریات دي
یا داسې مدرسې چې د هغې بهر شهرت نه لکه د مولانا محمد علي صاحب مدرسه چې دا بهر چاته پته چې کوم دی صاحب نشته د مشهورو مدرسو خلکو ته پته وي په خپله هلته راځي د وینا پکې ضرورت نه لیکن دا غیر مشهورې مدرسې دا ابتدا کې چې کوم دی نو ډېر لوی چې کوم دی محنت غواړي ډېر لوی محنت غواړي لہذا محترم عزیزانو حضرت مولانا صاحب دا د ځان نه خولي ویستې چې دا څومره تعمیر دلته دا تاخانه جوړول د استادانو تنخواګانې ورکول د بنا په مدرسه چې کوم دی هلته د کرایې په کور کې چلول او دلته مسافر مقیم طالبان چې کوم دی صاحب ورسره دي نو دا خو یوازې د مولانا محمد علي صاحب چې کوم دی صاحب دا هغه روحاني اولاد دی لیکن د هغه د کور ماشومان خو یوازې نه دي دا د علاقې د مسلمانانو بچي دي نو څنګه هم خوښه ده د هغه لاس پې به جوړېږو په دې خبره کې که نه هغه سره به تعاون کوو که نه به کوو لہذا محترمو عزیزانو دا شاته د هغه چې کوم دی صاحب دا تعمیر د ځای د بناتو د مدرسې دپاره روان دی تقریبا 3 ټنه دا د هغه چې کوم دی صاحب سریه لګي او اوس خو تاسو ته پته ده تبدیلي راله په 1,80,000 روپۍ باندې ټن دی په 1,80,000 هغه بل کال هغه بل حکومت کې تبدیلي نه وه نو موږ په 78,000 روپۍ باندې ټن واخیسته په 78,000 اوس دې تبدیلۍ کې د جومات لنډر اچو نو په 1,80,000 باندې ټن چې کوم دی صاحب واخیسته نو لہذا دا الله تعالی چې کوم دی مسبب الاسباب دی هغه پوره کوي خو لیکن ظاهري لحاظ سره زمونږ او د تاسو چې کوم دی دغه امتحان په ما او تا باندې دی چې وایي دی چې ما او تا کامیابېږو شیخ زکریا صاحب وایي دا د الله د دین مرکزونه دي د دې تمام ضروریات به الله پوره کوي خو زما او ستا وختي امتحان پکې اخلي نو زه وایم چې د دغې تعمیر په حواله باندې که دې مجلس کې یو ملګری خپل ځای باندې ودرېږي نو چې څومره ملګري هغه پسې وروسته ودرېږي دومره اجر و ثواب به الله هغه اول ودرېدونکي له چې کوم دی صاحب ورکوي چې هغه وایي چې د دغې تعمیر په مد کې زه هغه سره د سیخ مد کې تعاون کولی شم د سیمټو مد کې کولی شم کرش وله رالیږلی شم شګه رالیږلی شم نقد ورکولی شم دلته د هغه دا مدرسه روانه ده مقیم طالبان ورسره دي هغه له دال رالیږلی شم چینی غوړي رالیږلی شم د اجناسو په شکل کې یا د نقدو په شکل کې یو ملګری خپل ځای باندې ودرېږي نو چې څومره ملګري هغه پسې بیا ودرېږي دومره اجر و ثواب به الله تبارک وتعالی دغه اولني ودرېدونکي له چې کوم دی صاحب ورکوي نو دا ګڼه مجلس دی کال پس په هغه دا اجتماع بیا راغواړي د دې ټولو مدرسو والا د دې همدغه اجتماع ته چې کوم دی صاحب کتل وي دا څومره رونق د دین چې جوړ دی او دا څومره څه کېږي دا ستاسو په دې تعاون باندې روان دي که لویې مدرسې دي او که وړې مدرسې دي نو دا الحمدلله دا عوام وروڼه د هغې په دې ثواب کې موږ سره برابر شریک دي نن دا په درسونو باندې حافظان چې د قرآن دلته تیار شو تاسو وینئ نو دا اجر او ثواب به الله محمد علي مولوي صاحب یا قایق شیر اعظم له یوازې نه ورکوي بلکې چې د 4 روپۍ 10 روپۍ 100 روپۍ دا په دې اداره کې لګېدلي دي دا اجر او ثواب د قیامته پورې هغې پسې ور روان